نن په پېښور کې د ینګ ډاکټر اسوسییشن لخوا احتجاج جاري دی او په دې احتجاج کې د ټولې صوبې نه ډاکټران دلته کې راغلي دي او د خپلو مطالباتو لپاره احتجاج کوي. د دوی څه مطالبې دي دوی د حکومت نه څه غواړي راځئ دې سره خبرې کوو چې دوی په دې اقلا باندې دوی څه وایي. هم د سټوډنټانو باندې د حکومت له طرف څخه فیسانو بم ګرځولی دی 300% ریټ انکریز کړی دی. زموږ مطالبه دا ده چې دا د فیل فور کم کړي. څنګه تاسو ته پته ده چې پنجاب کې 17,000 کې یو بچی میډیکل کوي د 1 ایئر فیس او دلته 1 لاکھ روپۍ ورکوي. نو دا بالکل زموږ سره ظلم ده. دا ظلم برداشت کوي ته موږ نه یو تیار. زموږ دوه مطالبه دا ده چې موږ سره کیمز کیډز دا چې کومې میډیکل کالجان دي او بیشتر نور هم کالجان دي چې هغو کې 80% پې نشته، حالانکه حکومت له طرف ته هغو ته فنډ شوی دی، هغو ته ریلیز هم شوی دی، خو لا پورې د ایڈمنسټریشن ډي او جي وغیره دې کې سیریس نه دي، لا پورې هېڅ امکان نه ده په شوی. نو موږ وایو موږ ته دې هاسټلې پکې جوړې شي. زه ډاکټر نایاب یم، ډي فوکل پرسن ټو پي جي مای سی بي ایس پي کے ټي ایچ. زموږ مطالبات خو څنګه چې تاسو ته پته ده ټول د ډاکټرز د حق او د میډیکل سټوډنټ د حق کې ټول مطالبات دي زموږ او دې لپاره موږ ناست یو. پرامن احتجاج دی دلته چې کوم څه تور پورې څه شر نشته. موږ ټول ډاکټران یو او که زموږ مطالبات دوی نه مني نو زموږ نیکسټ سټپ دا دی چې دا مطالبات او د خپل د احتجاج به موږ اورول دا پی کې به موږ پیلاو او دا به چې کوم دی اول اوور د هاسپټلز چې کوم دی هغوی موږ د احتجاج کوو او خپل 100% کوشش وکړو چې موږ خپل چې کوم جایز مطالبات هغه مطالبات موږ ته ملو شي. زما نوم ډاکټر رضوان کونډې دی او زه پیټرن ان چیف آی ډي کې بیټه یم. څنګه تاسو ته پته ده نن دلته کې د صوبې هر یو هاسپټل نه ینګ ډاکټرز راوتي دي، هغې خپلې مطالبات معقولو لپاره راوتي دي. د دې لپاره په هر هاسپټل کې اول جنرال باډي شوي وه او حکومت ته یو میسج ورکول و چې دا زموږ مطالبات دي د تاسو باندې دا سیریس کنسیډر کړي. خو چونکې حکومت ته هغې باندې څه توجه ورنه کړه او څه په هغې باندې تبټاټ وغیره ونه شو، نو به بیا دې چې موږ هسپتالونه بند کړي وو موږ د دې ته زیات هغه وکړو چې یاره روډ باندې به کېنو د خپل مطالبات چې زموږ حکومت ته ورسي. دا نن چې کوم احتجاج دی دا خپل مطالبات منع کولو دپاره دي او حکومت ته موږ دا ریکویسټ دي چې موږ هسپتالونه بندول نه غواړو، هسپتالو کې مریضان سفر کول نه غواړو او نه دې موږ په دې باندې مجبوروي چې داسې موږ څه سټپ والو چې څومره د ینګ ډاکټر مطالبات دي هغه اکسپټ شي او په هغې باندې عمل کولی شي. حقوق کی بات یہ ہے اگر بات کرتے ہیں تو اپنے حقوق کی کرتے ہیں. چې د دې مطالبات تاسو واورېدل او د دې دا وینا ده که چېرې حکومت د دې مطالبات نه مني او دې سره مذاکرات نه کوي نو د دې دا احتجاج به جاري وي او دا به دې د صوبې په سطح باندې هم دا احتجاج جاري ساتي. صابر شاهوتي، سنو پښتونخوا، پېښور.